کوم بیا د اشاعت التوحید و سنت هغه افراد او هغه ذمہ دار خلق مخاطب کوم کم چې با فهم دي با شعور دي کنزل مار نه نوجوانان او دا جذباتی مناظرین نه هغه خلق چې اخلاق لري مفتی محمد فدا ربانی صاحب حفظه الله مفتی محمد توصیف احمد توحیدی صاحب مفتی مجتبی عامر سید مفرح شاہ صاحب دا سے نور ډیر اوخيار خلق یادوم اشاعت التوحید و سنت علماء لا یو تحریر او یو کلف او یو درس پدې پکار دی چې د حجیت حدیث او د انکار حدیث معیار مقرر زمونږ عرض داده زو سوار لسو پوری اغه عقاید اغه نظریات او اغه اصول ته اشاره کوم چې هغه د مولانا خضر حیات بکروی صاحب دخلې نه وتی دي او د نصلی علی رسوله الکریم اما بعد یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا د نت پسترګ باندې کتون کو اهل علم و مسلمانانو خصوصا د جماعت اشاعت التوحید و سنت ذمہ دارو مشرانو او بیا نوجوانانو او مینوالو د علامہ خضر حیات بکروی صاحب حفظه الله تعالی وهداه الله و ایانا د هغه په نت باندې د کافی وخت نه هغه خبرې کیږي کبه خبرې چې د انکار حدیث خبره بللی شي طریقه داوی چې د جماعت خلق یا مسلمانان داغي یو رور داغي یو عالم چې کله خطا کیږي او گمراه کیږي نو داغي د هدایت د پاره اهل علم هر حل زلی کی او مسلمانان د فتنې نه بچ کی کمی خبرې چې احمد سعید ملتانی کوله کمی خبرې چې مفتی منیر شاکر صاحب کوله من وعن اک اصول او اک خبری خضر حیات بکروی صاحب کئی نو ذهنونو کې د خلق سوال هم دارازی چې منیر شاکر مو د تنظیم نه اووستو او اک خبری خضر حیات کئی دی ولې د جماعت نه نوباسه نو د اشاعت والو خلق پزلونو کې ډیر دا خبر راځي چې منیر شاکر د دې عقاید او نظریات د وجه نه دی استه بلکې منیر شاکر د دې د وجه استه دی چې هغه د مولانا طیب سے په غیوب باندې گرفت شروع کړي نو د ذاتی تعصب د وجه استه دی نه کې د عقیده د وجه کچرته د عقیده د وجه استل وی نو کم اصول چې د منیر شاکر دی من وعن اک اصول د خضر حیات بکروی صاحب دی هم مصداقات به بدل بدل وی په ځنی ځایونو کې نو زمونږ عرض داده زو سوار لسو پوری اغه عقاید اغه نظریات او اغه اصول ته اشاره کوم چې هغه د مولانا خضر حیات بکروی صاحب دخلې نه وتی دي او د نت پسترګ موجود دي زه مختصر پاغي خبره کوم بیا د اشاعت التوحید و سنت هغه افراد او هغه ذمہ دار خلق مخاطب کوم کم چې با فهم دي با شعور دي کنزل مار نه نوجوانان او دا جذباتی مناظرین نه هغه خلق چې اخلاق لري مفتی محمد فدا ربانی صاحب حفظه الله مفتی محمد توصیف احمد توحیدی صاحب مفتی مجتبی عامر سید مفرح شاہ صاحب دا سے نور ډیر اوخيار خلق یادوم چې هغه صاحب العلم دی او هغه دا منی او دا شوق دی چې زمونږ د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه افکار او نظریات او د اشاعت التوحید و سنت په نوم باندې څوک انکاری حدیث خور نکی څوک چې په دې درد کې شریک دی او اره خبره په طعنه باندې او په تعصب نه اړي صرف هغه خلق مې مخاطب دي چې څوک د کلیفونو او د فتوا بازو سلسله جوړ کی نو زما د طرفه به هیڅ قسمه جواب نه وي زما د اشاعت التوحید و سنت اهم شورا
چې کوم حدث صرف هغه مخاطب کوم او د هغې په غاړه باندې یو څو خبرې اچوم. د خضر حیات د غلطو خبرو نه یا داسې به ووایو هغه خبرې چې د هغې نه نن انتشار خور دی، یا داسې به ووایو هغه خبرې چې کم احمد سعید ملتانی او مفتی منیر شاکر کولی، یا هغه تمنا عمادی سر سید احمد خان او غلام احمد پرویز کولی. د هغې نه د ټولو نه اول نوې خبره دا ده چې دا اسناده حسن او دا صحیح علی شرط الشیخین، دا وی د دې دور یو لویه فتنه ده. آیا څومره محدثین چې تیر شوي دي او هغې د احادیثو جانچ پړتال کړی دی، آیا اسناده حسن او صحیح علی شرط الشیخین وغیرہ، آیا دا د محدثینو د تحقیق الفاظ دی او که د دې دور فتنه ده؟ دا اهم ټکی دی او زما مقصود د دې خبرو جوابات کول هم نه دي. په هغې به انشاءالله زه درسونه کوم په اعتدال او انصاف سره. فی الحال مې صرف دې خبرو طرف ته د اشاعت د شورا رهنمایي کول مقصود دي. دا اولنۍ خبره شوه. دویمه خبره د دې هم په نټ ثبوت موجود دی چې حدیث د بخاری کې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دا مړ چې دی یسمع قرع نعالهم، د دې ژوندو خلکو د قبر نه د واپسې په ټیم کې د خپو کشار اوري. دې روایت باره کې وی چې یہ راویوں کی گپ شپ ہے. آیا دا خبره د منیر شاکر نه ده؟ آیا دا خبره د احمد سعید ملتانی نه ده؟ آیا دا د جاوید احمد غامدی نه ده؟ آیا دا د عبدالله چکړالوي نه ده؟ آیا دا د عمر احمد عثماني نه ده؟ حال دا دی چې زه به وښیم وروستو انشاءالله چې دا د دغې خلکو په کتابونو کې موجود دي. درېمه خبره دا کوي چې قرآن په روایاتو حاکم مهیمن قیم او میزان دی. آیا د اهل سنت والجماعت په اصولو کې داسې شته چې قرآن په حدیثو باندې حاکم دی؟ آیا قرآن د حدیثو دپاره میزان دی؟ آیا حدیث به په قرآن تللی شي؟ دا خبره په اهل سنت کې یا د اشاعت التوحید و سنت په اصولو کې شته؟ یا د دې خبرې حقیقت څه دی؟ نو د اشاعت علما د دې وضاحت په خپله وکړي. څلورمه خبره دا کوي چې حدیث به په قرآن پیش کولی شي، که د قرآن موافق و خده کنی کتاب الله به اغستی شي او حدیث به رد کولی شي او دا به د کتاب الله مقابل ګڼلی شي او دا به د راویانو گپ شپ ګڼلی شي. آیا دا د اشاعت و توحید و سنت اصول دي که دا د خضر حیات بکروي صاحب خپل اصول دي؟ د اشاعت د مشایخو ذمواري جوړیږي چې دا امت د دې ټنشن نخلاص کی او د یو اعتدال لاره او یو میسج او پیغام د امت ته پریږدي. پنځمه خبره چې په کوم انداز حدیث د بخاری د سحر متعلق نقل دی، دې حدیث نه انکار کول او په سحر کې خپل یو نظر پیش کول، د بخاری د حدیث موافق حدیث د سحر نه منل، آیا دا انکار حدیث دی یا دا د اشاعت تحقیق دی؟ پنځمه خبره وی روایاتو صحابه بدنام کړي دي. آیا دا زمونږه بالکلیه دعوه ده چې صحابه بدنامی د روایاتو د وجې شوې ده؟ او دې ته اشاره پکار ده چې کچرته د ځینې احادیثو نه شیعهګان استدلال وکړي او صحابه په بدنامي، نو آیا د قرآن ګڼ آیاتونه داسې نه دي چې د هغې نه هم شیعهګان د صحابو د بدنامۍ دپاره استدلال کوي؟ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم وغیرہ آیاتونه. شپږم نمبر چې روایت کې راځي کای یتردى من رؤوس شواهق الجبال، روایت د بخاری، آیا دې کې رسول الله ته د خودکشي نسبت کول او دا روایت د قرآن مقابل ګڼل، آیا دا د اشاعت اصول دي یا د منکرین حدیثو د پرویزیانو؟ دغه رنګ اعاده د روح جسد عنصری ته یا اعاده د روح بدن ته
چې کوم حدیث د ابو داود وغیره کې دی دا د قرآن مقابل د اشاعت علما غني او کنه د دې اعاده یو داسې تطبیق کوي چې هغه د قرآن معارض نه دی. دارنګي اتم خبره حدیث د لا تزر وازره وزر اخرى چې کم آیت دی په قرآن کې وی دا د بخاری د هغه حدیث مقابل دی چې انه ينشئ للنار من یشاء. الله به د قیامت پر ورځ د اور لسه خلق پیدا کی او د جهنم به په موړ کی. آیا دا آیاتونه معارض دي آیات او احادیث؟ که معارض وی نو هم اشاعت عالمان د خپل موقف واضح کی او کدا اته مثالونه که مونږ بیان کړو کدا د اشاعت د علماو نه د خضر حیات بکروی صاحب موقف جدا وی نو دا د اشاعت فرد ورې ګڼلی شي او په دې خبرو منیر شاکر بالکلیه او تر یو حد احمد سعید ملتانی خارجولی شو. خضر حیات بکروی بیا هم د اجلاس لوی رکن او مناظر د جماعت ولې ګڼلی شي. نهم نمبر وما كنا معذبین رسولا. دا د قرآن کریم وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا چې مونږه دا آیت او دارنګ حدیث کې چې کم راځي چې د نبی صلی الله علیه وسلم مور او پلار جهنم کې دي د فطرت وحی مسله چې کومه ده آیا هغه احادیث د دې آیت خلاف دي؟ دې کې د اشاعت موقف او مسلک څه دی او د دې صحیح حدیث نه د انکار کولو په وجه باندې د خضر حیات بکروی په حق کې خاموشي په څه فلسفه او په څه حکمت باندې کولی شي. لسم نمبر قرآن کی راضی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خضر حیات بکروی صاحب وی چې اهل حدیث په مقابله د دې آیت کې حدیث وروړي چې ملک الموت موسی علیہ السلام ورلا سپیړه ورکړه یا ابراهیم علیہ السلام. نوی قرآن کې راضی چې مرګ راشي په یو خاص نیټه باندې نو لا یستأخرون ساعه بیا رستو کیږي نه. نو د موسی علیہ السلام یا د ابراهیم علیہ السلام مرګ ولې رستو شو؟ آیا د دې حدیث تطبیق اهل سنت نه دی کړی؟ آیا دا حدیث مسلمانانو او محدثینو کې چا د قرآن خلاف ګڼلی دی؟ د دې احادیثو صحیح پس منظر بیانول زما مقصود فی الحال نه دی. اب زه په یو حدیث باندې ان شاء الله تشریحي درس کوم په اعتدال او انصاف سره، خو صرف د نقصانات او هغه خبرې چې سوشل میډیا د هغې د وجې نه په یو شور کې ده او ټول اشاعت ته د انکار حدیث نسبت کولی شي نو د هغه پوینټونه مې شورا ته پیش کول مقصود دي. یولسم سماع موتا متعلق وما انت بمسمع من فی القبور او انک لا تسمع الموتا. دا د قرآن کریم آیتونه دي. وی اهل حدیث وی چې یسمع قرع نعالهم او دغه رنګي د قلیب بدر دا ټول آیتونه د حدیث د احادیث د قرآن مقابل گنی او وی چې دا قرآن په دې احادیث حاکم وي. آیا مواضع مخصوصه یا منصوصه دا ځان له ذکر کول د اشاعت التوحید و سنه مشایخ نه دي کړي؟ آیا د اشاعت د مشایخ موقف په دې آیاتونو په دې احادیثو کې د دې احادیثو نه انکار کول دی یا تطبیق کول؟ کچرته انکار کول وی خو بیا ټیک ده، د دې ټولو خبرو نسبت اشاعت التوحید و سنت ټیک دی د انکار حدیث. او کچرته کې دا د ټولو مشایخ رائے نه لکه څنګه چې نه ده نو زه میډیا والا ته هم وایم اهل حدیثو ته او دیوبندي مکتب فکر ټولو ته چې ترسو د دې ذمواري اشاعت علماو نه دا اغستې نو ټول اشاعت ته د انکار حدیث نسبت مکوي، کم از کم داغي شورا او داغي فیصله ته تر یو حد انتظار وکي. دولسمه خبره وی د غیر مقلدینو ایمان په قرآن باندې نشتا، دی وجنوی دا گمراه او بے ایمان طبقه ده. د دې نت باندې ریکارډ موجود دی.
آیا د اشاعت د علماو دا عقیده دا او دا کم 12 احادیث چې ذکر شو آیا دا احادیث اشاعت والا نه مني که چرته کې دا احادیث د اشاعت مشایخ مني خود علامه خضر حیات بکروی سے پنس خود اشاعت علما هم بے ایمانه او گمراهان شو. 14 نمبر چې حدیث کے راضی اشربو من ابوالها و البانها د اضطرار په صورت کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه قبیله او باندچانو ته د اوخ د متیاسو د سکلو حکم کړو بطور علاج. دا حدیث د قرآن آیا محدثینو خلاف ګڼلی دی او چې څوک دا حدیث منی آیا دیته بی ایمان ویلی دی؟ آیا دا د اشاعت د عالمانو موقف ته یا د خضر حیات بکروی صاحب ذاتی رائے ده؟ 14 هغه حدیث چې پاغه باندې مفتی مجتبی صاحب حفظه الله هم تذکرہ کړی وا چې حدیث کې راځي چې الله تعالی فرمای فاذا احببت چې زه چا سره مینه شو کم كنت سمعه الذي يسمع به زه دا هغه غوږ جوړ شم او هغه په اوریدل کوي. نو وای دا حدیث هم د قرآن خلاف دی او بریلیان ته استدلال کوي. د دې حدیث نه تفصیلی جواب مفتی مجتبی عامر صاحب کړو ډیر په صفا انداز کې او ډیر تفصیلی اگر چې دا غې نه بیا څه قدري رجوع وکړه خو بهرحال په دې جوابونو زه نه غږیږم. فی الحال دا 14 خبرې مې مخکې کول مقصود دی د اشاعت عالمانو شورا ته چې دا 14 خبرې دي چې دا څه اصول د منکرین حدیثو دي او څه مصداقات د اصول د منکرین حدیثو دي. نو عرض مې دا کو یو ټول میډیا والا ته او ټول دیوبندي تنظیمونو ته بریلیانو ته او اهل حدیثو ته چې ترکمې د اشاعت علماو د دې سړي د خبرو ذمہواری نه دا اغستې نو ټول اشاعت ته د انکار حدیث نسبت مکوي. اگر چې د چا په داسې گمراهۍ باندې خاموشي کول دا د رضا دلیل وي خو خیر د چا شورا کې تاخیر هم امور انتظامیه نه بعید نه دي. نو دا خو یو خبره شو چې میډیا والا ټول اشاعت ته د منکرین حدیثو نسبت مکوي. دویمه خبره دوباره کوم چې هم دا خبره منیر شاکر کولی او تاسو وباسو. منیر شاکر د هغې نه بعد د پنجاب هغه د احمد سعید ملتانی ډلې ته لاړو خوند یې ونه کو. د هغې نه بعد د مولانا مودودي او د جماعت اسلامي سهاره استعمال کړه خوند یې ونه کو. د هغې نه بعد د منظور پښتون سره د قومیت د نعرې او د جنډې د لاندې ودرېدو او مخکې چې هر څه کوي دې حال ته هغه غریب راورسېدو زما د رایې مطابق ذلیل او رسوا شو. هغه سره دومره ظالمانه رویه کیږي چې د هغه نه تپوس نه کیږي یا دا چې په هغه باندې فتوه لګي د خروج د جماعت او د انکار حدیث. دکه خبرې خضر حیات بکروی صاحب کوي ورنه دکه اصول خودی او دی. نن هم منیر شاکر چغی وی چې ګوره زه د قرآن خلاف حدیث نه منم نفس حدیث منم. میاش کې یوه جړه او یوه چغه هغه د امت ته دا وی چې مطلقا د حدیثو منکر نیم خو په قرآن تلم. امدا خبره خضر حیات بکروی کوي امدا خبره احمد سعید ملتانی کوله. نو چې د منیر شاکر په حق کې دومره جلتی کولی شي نو د خضر حیات په حق کې د دې تاخیر یا د دې خاموشه سمانا ده. او اهم خبر چې دا هم زمونږ د اشاعت ګلان مخې ته راولي دی که بخیری چې د اشاعت و توحید و سنه علماء لا یو تحریر او یو کلف او یو درس په دې پکار دی چې د حجیت حدیث او د انکار حدیث معیار مقرر کی. داسې اصول بیان کی چې په کومو خبرو به سړی منکر حدیث وي او د جماعت نه به وځي. وجه دا دی چې موږ څومره مطالعه کوو نو د اشاعت 90% افراد د انکار حدیث نه پټ مطمئن دي په رضا دي او سپورټ کوي خود امیر د وجه د جماعت او د نظم و نسق د وجه خاموش دي.
کنی بار بار دا مسله مو محسوسو نوجوان طبقه د خضر حیات سپورټر طبقه دا د احادیثو نه مطمئنه نه ده، نو په داسې صورت کې یا خو داسې وایل نقل کفر نه باشد چې خضر حیات سوی، نو بالکل دا د محدثین اصول دی، او یا سړی دا ووي چې یاره دا د اشاعت نظریه و عقیده ده، بیا خو خبره ختم. او کنا دا د اشاعت اصول نوی، نو د اشاعت علماو په جامه باندې چونکه د انکار حدیث یو لوی داغ دی، په داسې داغ کې د خپل صفایه له خاطره پکار دادی چې د انکار حدیث او د حجیت حدیث د پاره خپل یو معیار مقرر شي، او د هغې نه په وتو سره سړی منکر حدیث ګرځي، نو بیا به د اهل حدیثو د بریلیانو د دیوبندیانو فتوی د ټول اشاعت خلاف نه استعمالیږي. دا خبرې ما د خیر په نیت باندې وکړې، که بیا هم داسې یو الفاظ وي چې خلکو زړه ته پاغي دوک رسیدلی، نو د جواب او د توانې په ځای باندې د عفو درگذر او د معافی مظاهره وشي، او دا کلیف د زمونږ ردی ټوکرای توا نه چولی شي، په دې په مثبت انداز کې کار وکړي شي. هذا وبالله التوفیق.